یو واقع د زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه سره راغلی وه. زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه دې طایف ته تللی و، نو چې په واپسۍ سره راته نو څه سامان ورسره و. د سامان ورسره و نو یو خچرې په کرایې باندې ونیو، وایي زه مکې ته ځم، نو په ده باندې به د خپله سودا مکې ته ورسم او تاله به کرایې درکړمه. وایي مالک ورته وایي ټیک دغه مالک ورسره را روان شو. چې په لاره باندې راتله یو خوشي بیابان ته راورسېدل که نه، نو زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه وکتل چې هلته ډېر شی مړي پراته دي، ډېر شی مړي پراته دي. نو دغې مالک توره راواغېستله، دغې خچر چې کوم مالک و هغه توره راواغېسته چې د زید رضی الله تعالی عنه نه سر ووایي. نو زید رضی الله تعالی عنه پرې پوه شو، صرف د دې سامان دپاره وجه چې دا سامان ترې واخلي کوم په خچر چې بار کړی دی دې دپاره وجې. نو چې هغه توره راواغېسته، نو زید رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل وایي ما له ټایم راکړه چې زه صرف 2 رکعته لمونځ وکړم بیا ما ووجنه. ستا سره توره په لاس کې راځه تش لاس یم، خامخا مې وجنې، خو دومره ټایم راکړه چې زه 2 رکعته لمونځ وکړم. هغې کس ورته په خندا شو، وایي دا کوم چې پراته یې ټولو لمونځونه کړي دي، خو دې لمونځ نه دي بچ کړي، زه ته پکې هم وکړه. بطور مسخره او بطور ټوکه ورته ووایي، وایي دا کوم چې ګیر چاپېره پراته دي یعنې دې ټولو لمونځونه کړي خو لمونځ نه دي بچ کړي، زه ته پکې هم لمونځ وکړه. نو زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه 2 رکعته لمونځ وکړو. نو چې 2 رکعته لمونځ یې وکړو نو لاس یې اوچت کړو، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. دا دعا یې وغوښته چې دی وایي دا اسم اعظم دی، ښه دا اسم اعظم دی، یا ارحم الراحمین. دا دعا یې وغوښته. نو د غیبو نه اواز وشو، وایي دی قتل نه کړي، دی قتل نه کړي. نو هغه سړی لږ ویرېدو، شاته شو چې دا اواز د کوم طرف راغی، دلته خو څوک شته دی نه، اواز ماته وشو چې دی قتل نه کړي، لږ شاته شو. خو چې شاته شو بیا اراده د قتل وکړه، چې بیا قتل اراده وکړه، نو زید رضی الله تعالی بیا د خولې نه ووتل، وایي یا ارحم الراحمین. نو بیا اواز وشو، وایي مه قتلوه دی. نو هغه سړی بیا شاته شو، چې بیا شاته شو بیا لږ ساعت ولاړ دی، په درېیم ځل بیا اراده وکړه چې په زید رضی الله تعالی څه وکړي، حمله وکړي. نو چې بیا یې توره اوچته کړه، نو زید رضی الله تعالی د خولې نه بیا وختل، وایي یا ارحم الراحمین. چې دا چې خولې نه وخته، څه ګوري چې یو کس په اس باندې را روان دی او نیزه ورسره په لاس کې، او د نیزې د سر نه وورخېږي او په یو سپیډ کې راغی او الله اکبر چغې کړه، د دغې سړي په دې خېټه کې نیزه وموندله، اخوا یې ورته هغه کس یې مردار کړو. بیا زید رضی الله تعالی ته وفرمایل، وایي چې کله تا په اول ځل ووایي که نه یا ارحم الراحمین، وایي زه په 8 اسمان کې وم. خو چې دوباره دې وایي یا ارحم الراحمین، وایي زه د دنیا اسمان ته را رسېدلی وم. خو چې په درېیم ځل دې وایي یا ارحم الراحمین، وایي زه ستا په خوا کې موجود وم، زید رضی الله تعالی چې راغی دا واقع نبی علیه الصلاة والسلام ته بیان کړه. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل دا فرشته ده، دا فرشته وه. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل، وایي کوم انسان چې 3 فېرې دا ووایي چې یا ارحم الراحمین، وایي د الله د طرف نه یو فرشته اواز وکړي چې ارحم الراحمین ستا اواز واورېدو، اوس دعا غواړه او الله ته درخواست کوه چې پوره کوي درله. دا اسم اعظم دی. حدیث مبارک راځي، نبی علیه السلام فرمایي کوم انسان چې 3 پېرې دا ووایي یا ارحم الراحمین، وایي د الله د طرف نه فرشته راشي او دې انسان ته وایي چې ارحم الراحمین ستا طرف ته متوجه شو، ستا غږ یې واورېدو، اوس دعا غواړه الله ته خپل حاجت پېښ کړه. دا اسم اعظم دی. نو چې کله در باندې مصیبت راځي، مشکل راځي، تکلیف راځي، بس دا دعا غواړه 3 پېرې، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. او وروسته چې په زړه کې څه حاجت دی الله ته مخې ته کړي. دا حدیث مبارک دی. نو هر مشکل چې در باندې راځي، هر مصیبت در باندې راځي، د شریعت طریقه دا ده چې مونځ وکړه، 2 رکعته څه وکړه، مونځ وکړه، الله ته متوجه شه، او د مانځه نه وروسته دعا وغواړه، د الله نه دعا وغواړه، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. بیا الله تبارک وتعالی د خپل حاجت مخې ته کوه، انشاءالله الله تبارک وتعالی به درله دا حاجت څه کوي، پوره کوي. حدیث مبارکونه ثابت وظیفه، بعضې وظیفې خلکو ځانله جوړ کړي، پته نه لګي چې دا دوی د کوم ځای نه راغلي، د کوم ځای نه راخلي. ختمونو تعداد یې ځانله مقرر کړی دی، پته نه لګي چې دا تعداد د دوی د کوم ځای نه راخلي. خو بهرحال هغه وظایف کوه چې هغه په قرآن کې موجود دي، احادیث مبارکو کې موجود دي، د ځان نه ایجاد شوي وظیفو نه ځان ساتل پکار دي. نو بهرحال د دې نه دا خبره معلومه شوه چې یو خو هر مصیبت په وخت کې مونځ کول پکار دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي، وایي چې کله مونځ کوئ نو په زړه کې دا راواله چې دا زما د ژوند اخري مونځ دی. چې کله هم مونځ کوي نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي په زړه کې دا راواله چې دا زما د ژوند اخري مونځ دی. نو یو خو دا چې په دې مونځ کې به ستا توجه ډېره زیاته برابر وي، او کیدای هم شي داسې چې کله ته مونځ کوې نو دا ګارنټي چا سته چې زه بل مونځ ته رسم که نه رسم.
هیڅ ګارانټي چا سره نشته دی. نو چې مونځ کوي نو وایي که نه دا زما د ژوند اخري مونځ دی. اوس څه پته لګي چې بل مانځه ټایم ماته میلاویږي او که نه میلاویږي. نو چې دا دې په زړه کې وو نو په مونځ کې به د خشوع او خضوع زیاته وي، په مونځ کې به د توجه زیاته وي، د الله سره به د مناجات برابر وي. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. زموږ مونځونه انسان دی کوتاهي کېږي، بالکل سوچ یو خوا بل خوا تلی شي، خو دا کله کله کېدی شي، کله کله کېدی شي چې همیشه دپاره ستا په مونځ کې توجه نه وي. دا مونځ دی؟ دا خو مونځ نه دی. همیشه دپاره صحیح امام مخې ته خطا شي، شاته په شلو تنو کې یو تن ته چېرته پته ولګي چې یاره 3 رکعته وشو که 4 رکعته وشو، کله ناکله پکې یو تن ته هم پته ونه لګي. مولي صاحب راته وایي 3 رکعته مونځ مې وکړو، سلام مې وګرځاو، ښه مقتدیانو راپسې سلام وګرځاو ټولو. ما دعا کوله یو تن پکې بیا وروسته وي چې دا مونځ خو 3 رکعته نه دي. یو وایي چې څه ووایم، بل وایي چې څه ووایم. نو د خدای مسلمانانو جامع مسجد کې مولا 3 رکعته مونځ کوي او شاته ټولو ته پته ونه لګي. دا مونځ قبلېږي یا دا مونځ دی؟ یو خو صفونو کې څه کوئ؟ خیال ساتئ، صفونو کې لار مه پرېږدئ. حدیث مبارک کې راځي وایي چې کله جمع ودرېږي نو دا شیطان د شا غاړې راشي، شیطان د شا غاړې راشي. نو دی کوشش کوي چې دی ځان امام ته ورسوي، ځکه چې امام خطا شي خو تمام مقتدیان خطا شو که نو دا شیطان کوشش کوي ځان چا ته رارسوي؟ امام ته. نو دی امام ته نشي راتلی، خو که په سب کې لار وي نو دی په هغې لار کې بیا ځان رارسوي امام ته ځان. چې کله په صفونو کې لار وي دا شیطان په هغې لار راشي ځان امام ته راورسوي. نو چې ځان امام ته راورسوي نو امام ته وسوسې شروع کړي، په مونځ کې څه کړي؟ خطا کړي. نو چې امام خطا شو نو شاته مقتدیان خطا کېږي که نه خطا کېږي. تر دې وجې نه صفونه داسې ساتئ چې په هغې کې لار نه وي. چې امام خطا کېږي دا یوازې د امام قصور نه دی، بلکې د مقتدیانو قصور هم دی، ځکه چې شاته صفونه نه برابروي. ډېر خلک وایي ماته په مانځه کې وسوسې راځي. د مونځ د وسوسو درته دا طریقه ښیم چې یو کله په مانځه باندې ودرېږي، الفاظ په جمع سره دومره وایي چې ته په خپلو غوږونه اورې، بل ته نه، بل ته به یې نه اورئ، بل ته به یې نه اورئ. دومره الفاظ ته وایي چې ستا غوږونه یې اوري. دومره دویم د مانځه معنی ته سوچ کوه، معنی ته سوچ کوه. الفاظ په دومره تیزۍ سره وایي چې ته په خپله اوري. او دویم د مونځ معنی ته سوچ کوه. او دریم دا خبره په زړه کې راوله چې دا زما اخري مونځ دی. او څلورم دا خبره راوله چې ما الله ایني، ما الله ایني. حدیث مبارک راځي وایي مونځ کوي که نه نو دا په زړه کې راوله چې زه د الله سره خبرې کوم او زه الله اینم. خو که داسې نه شي ویلی کم از کم خو دومره ووایه که نه چې الله ما ایني. نو دا یو څو خبرې چې ستا په زړه کې رالي، مونځ کې به توجه ګډوډه شي؟ نه نه. نو مونږ خو بس نیت تړو، کله د فرضو په ځای سنت یادو، کله د 2 په ځای 4 یادو، کله او دا پته راته نه لګي چې څه وایم او څه نه وایم. هسې هغه عادت یو عبادت دی، یو عادت دی، دې کې فرق دی. عبادت دا دی چې د عبادت په اصول وشي، عادت دا دی چې هسې ځان عادت کړی دی چې جومات ته 5 وخته حاضري کوي. عادت ځان نشي دی، عبادت ځان نشي دی. نو د خپلو منځونو نه عادت مه جوړوئ، عبادت ترې نه جوړ کړئ. الله تبارک وتعالی دې عمل کولو توفیق راکړي.